بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مدرسینو اور طالبانو د ارشاد الصرف درویستم نمبر سبق دی، درس نمبر 23 درویستم نمبر اجرای 6 اقسام. پارون په سبق کې موږ د 6 اقسامو پہچان کړو. د ثلاثی مزید هغه د ثلاثی مزید 12 باب دي: باب افعال، تفعیل، مفعلات، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال، افعلال، افعلال، افعوال، افعال. اور د رباعی مجرد یو باب دی فعلله. د رباعی مزید 3 باب دي: تفعلل، افعلال، افعلال. نو اوس مجلس بدا کو چې د رباعی مزید 3 بابونه دي. د دې درو بابو علامتونه چې مو ویل، نو شکل د رباعی مزید په سمجھ کې راغلی، نو بس دا هغه بعد رباعی مجرد په خپل په سمجھ کې راځي. مثلا د یو صيغه حروف اصلي ته راوستل، په آ کې نه د باب علامت سته، نه حروف جاره پکښې دي، نه د حروف سه قسم د اقسام نسته، د بګردانو علامتونه پکې نسته، د بابو علامتونه پکې نسته. صافي څلور حروف پاتې سو، دا ته وایي رباعي. اوس که چیرې په دا کې د باب د علامتو سه علامت رااله، نو رباعي مزید ورته وایي، که نه رااله رباعي مجرد ورته وایي. مثال کے طور پر تا باب تفاعل علامت: تدحرج يتدحرج، تسربل يتسربل، تسلسل يتسلسل. و دغه تا ته وایي تا د باب تفاعل علامت، دا په تمامو ګردانو کې راځي. نو لہذا د دې تا د وجې دا صيغه یا دا باب د رباعي مزید شو. بل د لام اول او د عین کلمې په مابین کې نون زائد راسي، لکه احرنجم افعنلل، احرنجم افعنلل، يحرنجم يفعنلل، افرنكع افعنلل، يفرنكع يفعنلل. د لام اول او د عین کلمې په مابین کې نون ساکن زائد د باب افعنلل علامت دی. نو دا د وجه دا صيغه هم دا باب هم رباعي مزید ورته وایي، مجرد نه ورته وایي. بل علامت دا دی چې لام کلمه به مشدد وي، په وزن کې به دوه لام راځي، او دویم لام به مشدد وي، لکه اقشعر افعلل، دویم لام مشدد دی. نو دغه یو محدود باب دی، اقشعر یقشعر باب مشهور باب دی. نو دغه درو علامتو څخه چیرې یو علامت په صيغه کې راغلی یا په ګردان کې راغلی، و ا ګردان صيغه ته وایي رباعي مزید. کله درو علامتو څخه علامت نو پکښې و ا ته وایي رباعي مجرد، لکه دحرج بر فعلل رباعي ده، ځکه په وزن کې فاعل دوه لامه دي، مجرد دي، د باب د علامتو څخه علامت نشته پکښې. وایي دا د 6 اقسامو کې د ثلاثي مجرد او ثلاثي مزید، د رباعي مجرد، د رباعي مزید، دا څلور پہچان وسو. اوس د دې څه اجرا در سره کو. د طالب سره چې مذاکره کوي، موزون، وزن، حروف اصلي، 3 اقسام 6 اقسام. موزون صيغه ازلفت، وزن دي افعلت، حروف اصلي زالم فا زائد دا نور دي. پس اقسام کی فعل علامت تا ساکنه مطوله، اور په 6 اقسام کی ثلاثي مزید دي. الکه ثلاثي ولیدي په وزن کې فاعل یو لام دي، مزید ولیدي همزه د باب افعال علامت پکښې. سعرت، فعلت، حروف اصلي سين عين را، 3 اقسام فعل تا ساکنه مطوله، اور په 6 اقسام کې ثلاثي مزید دي. ثلاثي مزید ولیدي عین کلمه مشدده ده. نو د پارون چې کوم علامتونه موږ ولیدل، دا اوس عین کلمه مشدده ده. جادلتم، وزن فاعلتم، حروف اصلي جیم دال لام، جدل 3 اقسام فعل، تم ضمیر مرفوع متصل په اخر کې دي. په 6 اقسام کې ثلاثي مزید دي. د فا کلمې بعد الف زائد راغلي دي، ودا ته وایي باب مفاعله. مفلحون، مفعلون، فلاح حروف اصلي دي، انور زائد دي، 3 اقسام اسم دي، صيغه د جمع مذکر سالم ده، په شروع کې میم زائد راغلي دي. په 6 اقسام کې ثلاثي مزید، ځکه پر میم پیش پر عین کلمه زیر، دا هم د ثلاثي مزید د باب افعال تمام بابو د علامتونه دي چې میم پیش پر عین کلمه زیر. تبارك تفاعل، برکه حروف اصلي دي، نور زائد په 3 اقسام کې فعل دي، ځکه مبني بر فتح دي، او 6 اقسام کې ثلاثي مزید دي. تا د باب تفاعل علامت دي، او د فا کلمې بعد الف زائد راغلي دي.
اقتتل افتعل قاف تعالى مرفي اصلي دي نور زائد دي فعل دي مبني برفتح شش اقسام کی ثلاثي مزيد دي ذكر د عين او د فا كلمه باقي تا زائد راغلي ده دا تا د باب افتعال علامه استوطن استفعل وطن يورك اصلي دي نور زائد دي سي اقسام فعل مبني برفتح شش اقسام ثلاثي مزيد دي ذكر د فا كلمه سين او تا مخ زائد راغلي ولا تبع سين د باب استفعال دا رقم نور مذاکره مثالونه طالب سره اجرا کوه په دا شکل باندې بیا ورته وای چې بای ثلاثي مزید شش اقسام کې ثلاثي دي که رباعي دي مجردي که مزید دي که مزید دي کوم علامت مزید پکښې ده علامت او پکښې بس بیا ثلاثي مجرد کې په وزن کې فاعل یا لام که په فاعل دوه لام بیا رباعي مجرد وي نو دا رقم مذاکره به د شش اقسام د طالب سره په مقدمه کې وي سبب ان شاء الله العزيز که خدای کړو هفت اقسام شروع کیږي